الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمانانو ورونو، یو عظیم الشان پیغمبر تیر شوی دی چې هغه نوم دی حضرت ایوب علیه السلام. دا پیغمبر چې دی دا په نسل کې د حضرت ابراهیم علیه السلام په کړوسو کې راځي، او د مور بیبي چې دا نو هغه د یوسف علیه السلام د لوط علیه السلام لور ده. نو دا ایوب علیه السلام دا د الله جل شانه ډیر جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی، او د الله پاک ډیر نیک بنده تیر شوی دی. په قرآن کریم کې الله جل شانه دا تذکره فرمایي چې واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. چې تاسو تذکره وکړئ د ایوب علیه السلام چې کله د تکلیف ورسېدو نو د الله پاک ته چې لاس چوت کړو او وی چې الله پاک ما ته شیطان چې ضرر را رسولې دی. نو واقعا دې سي ده چې شیطان چې د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې به شیطان اسمانونو ته ختو. د عیسی علیه السلام د پیدایش پورې بده ټولو اسمانونو کې ګرځېدو، کم ځای ته بچتلو التبتلش. او چې کله عیسی علیه السلام چې پیدا شو نو دی به بیا سي په څلورو اسمانونو کې ګرځېدو، لیکن چې کله نبی علیه السلام پیدا شو نو دی بیخي د اسمانونو نه منع شو، بیا په اسمان کې دی نه پرېښودی کېدو. حضرت ایوب علیه السلام دا به د الله پاک عبادت کوو، دا به دومره عبادت د الله پاک کوو چې پرشتي چې دی په اسمان کې به د لپاره دعا کوله، د صفات به بیانول. دا دومره لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی چې کله دا شیطان لعین اسمان ته خطی دی او پرشتو د حضرت ایوب علیه السلام په باره کې الله پاک ته دعا کړې ده، شیطان لعین دغه دعا اورېدلې ده. بیا چې تل خپل ځای ته راکوز شوی دی د هغې نه وروستو بیا اسمان ته خطی دی او الله پاک ته عرض کړی دی: یا الهی، ای زما ربه، دا ایوب چې دی ستا عبادت ځکه کوي چې تا د ته مال ورکړی دی، تا د ته چې دی بچي ورکړي دي، تا د ته قسمه قسمه سيزونه ورکړي او قسمه قسمه نعمتونه دي ورکړي دي، نو دې ځکه ستا د عبادت کوي. روایتو کې راځي
چې د ایوب علیه السلام ډیر زیات ازمکه وا په غرونو کې ازمکه وا او په هواره کې لوش ازمکه وا بیا دومره ازمکه وا چې هغه به د هغې دپاره مزدورانو بیا د مزدورانو دپاره د هر یو کس سره چې دی خرو او بیا د ایوب علیه السلام سره روایتو کې راځي چې 700 اوښانو او بل روایت کې راځي چې د ایوب علیه السلام سره 7000 ګډې چیلې او ګډې وزې وي نو دی شیطان لعین الله پاک ته چې دی عرض وکړو چې الله پاک د ایوب چې دی ستا عبادت ځکه کوي چې تا دله مال ورکړی دی تا په ده باندې قسمه قسمه نعمتونه ورولې دي دی ځکه ستا عبادت کوي نو الله پاک ورته ووایي چې شیطان را ده په مال باندې تا ما مسلط کړی اده مال سره چې ته څه کې وکړم نو دی راغی مخ د ځمکې ته راغی او خپل شیطانان بچي دي هغو ته اعلان وکړو نو دا خپل بچي راغونډ کړل او هغو ته ووایي چې ما ته د الله پاک د طرفه دغه اجازت میلاو شوی دی چې ته د ایوب علیه السلام د مال سره څه کې نو کولی شي ستا تسلط دی په هغې باندې نو د اعلان وکړو نو په هغې کې یو کس داسې راغی یو شیطان یو بچی داسې رامخکې شو چې هغه ورته وي چې زه داسې یو پیری یم چې رده په دې مال او رده په دې چې دی څومره رده غله ده په دې باندې زه یو ځل تیر شم نو دا ټوله به ما سوځولي او څوک به پې پوهېږي هم نه چې دا چا سوځولې ده نو شیطان ورته وی چې ورشه دا کار ته وکړه دی چې کله راغی د ځمکې نه یو شغله راپورته کړه او په ټول فصل د ایوب علیه السلام کې تیر شو ټول چې دی لمبۍ کو ټولې وسوځو په اخره کې چې دی د هغې فصل چې کم مشر و د هغې په شکل کې دغه ابلیس چې دی د حضرت ایوب علیه السلام خدمت ته راغی او هغه په سجده باندې چې دی پروت و په مانځه باندې الله پاک ته ولاړو نو دا ظالم ورته وایي چې ته د خپل رب عبادتونه کوه او ستا رب چې دی ستا فصل یې ټول تباه و برباد کو د اسمان نه یې پې اور نازل کوم د دپاره د دې دا خبره کوله چې ایوب علیه السلام ناشکري وکړي چونکې هغه پیغمبر و د الله پاک ځکه قرآن کریم کې د هغه الله پاک صفت کوي نعم العبد ډیر بهترین بنده و داسې نه وایي چې نعم المرء ډیر بهترین انسان و بلکې الله پاک وایي چې نعم العبد ډیر بهترین بنده و زما چې د یو انسان الله پاک صفت کوي تاسو د هغې نه اندازه لګوئ چې دا به د کومې مرتبې سړی نو به هر حال دغه شیطان لعین چې دی د فصل د مشر په شکل کې راغی حضرت ایوب علیه السلام ته ایوب علیه السلام ته وی چې ته د خپل رب عبادتونه کوه او ستا رب چې دی ستا فصل یې تباه و برباد کو اور یې پرې راوستو او ټول فصل چې دی هغې دله وسوځو نو دی ورته وایي چې دا څه خاص خبره نه ده دا فصل مال الله پاک را کړی دا مال بل چا نه و را کړی د الله پاک مرضی ده که الله پاک واپس غواړي په دې باندې ماته چې دی اختیار نه دی حاصل چې زه په دې باندې چې دی بدګماني وکم یا چې دی اخوا دیخوا پې وکم دا خو ماته الله پاک را کړی و الله پاک واغست زه دنیا ته را پیدا شویم بربند زما جامې نه وي الله پاک چې دی ماته جامې را کړی ماته زندگی را کړه زه به د دنیا نظم بربند دغه هر څه دی الله پاک ته پاتې دی دا خو د الله پاک احسان دی په ما باندې چې ما له دومره ځمکه راکړه چې په هغې دومره فصل نو شیطان چې دی د دغه ځای نه لمبه شو او لعین شو مردود شو د دغه ځای نه واپس راغی چې کله هغه مجلس ته راغی نو مشر ابلیس ته وایي چې ایوب علیه السلام سره چې کم طاقت دی ستاسو سره داسې طاقت نشته چې تاسو هغه له شکست ورکوئ چې هغه د الله پاک ناشکري وکړي نو دی بیا لړ اسمان ته الله پاک ته عرض وکړو چې الله پاکه تا چې دی نو دته بچي ورکړي دي او دته دی رده غټ محل و ډېر شی بچي و تا دته دا ورکړي دي نن که رده مال ما تباه کو سبا به رده دا بچي چې دی راورسي او دا مال بوله وکړي ردې نه زیات مال به دته میلاو شي الله پاک ورته وایي چې زه په بچو مې هم مسلط کړي چې څه ورسره کې کوم په ایوب زما داسې بنده دی چې هغه زما ناشکري نه کوي ګوره همیشه یاد ساتئ شیطان چې دی د الله پاک مقابلې ته بډې والی دي د الله پاک مقابله کوي دی به هر حال الله پاک ورته وایي چې د په اولاد مې هم مسلط کړه چې څه کې کوم دی چې کله راغی نو خپل بچو ته وی چې دسه الله پاک مال تسلط راکو د ایوب علیه السلام په زامنو باندې تاسو کې څوک دی چې د هغه بچي دی هغه هلاک کی
نو یو دیو پاسې دو هغه وی چې زب لاړ شم او د هغه د دیوالونو او د هر صبر او غرزوم نو دنه به کې دا بچی چې دا ټول هلاک شي دا ورته چې شابه ورشه دا کار وکړه وداله عین راغې او د ایوب علیه السلام زامن چې دا ټول په محل کې راوند کړي دي دیوالونه چې دا یو وهل دیوالونه وګرځول او محل چې دا ول په بچو راتاو کړل بچی چې ټول مړ شو بیا دا چې د بچو چې کم معلم او کم استاد د هغه په شکل کې راغی د مخ نه یې نه بيدي ایوب علیه السلام بیا په مان زبان دی الله پاک ته ولاړ لمونځ کوي ذکر کوي عبادت کوي په دې وته بیا وای چې ته د خپل رب عبادتونه کوه اکم بچی چې د پاتې او هغه د لهم ټول چې د تبا کړل هغه هم ټول هلاک شو دا ته بیا حق جواب ورکو چې د الله پاک مالو الله پاک را کړی الله پاک غواړي نو پدې کې ماته چې دسه اختیار نشته چې زه په هغه کې خفګان وکم یا په هغه باندې سه اعتراض وکم د الله پاک مالو الله پاک را کړو الله پاک واغستو پدې کې ماته سه حق نه دی حاصل نو دې بیا چې د مردود شو لعین شو ملعون شو هغه زین واپس راغی بیا هغه مشر ته وی چې ستاسو سره د طاقت نشته چې ته د ایوب علیه السلام مقابله وکړي بهر حال د ایوب علیه السلام چې څومره ځمکې وي څومره غلی وه هغه دی ملعون چې د ټوله تباہ او برباد کړه ټولو ته تیلی و ټوله ول وسوځوله بچی چې څومره هغه چې دی په هغې باندې چت راتاو کو محل پې نسکور کو هغې هم ټول شهیدان کړل بیا د ایوب علیه السلام اوخان چې کوم نو هغه هم چې د ټول وسوځول ګډي بيزي چې وي هغه ټول وسوځول ټول هر سره ولا تباہ او برباد کړ لیکن ایوب علیه السلام اقشان د الله پاک په عبادت کې مشغول لې شیطان لعین چې بیا اسمان ته لاړ او الله پاک ته عرض وکړو چې اے الله پاک د ایوب زکستانه شکر نه کوي چې تا د روغ بدن ورکړی چې کله د روغ بدن وي نو دی بستا د عبادت کوي خو چې کله د بدن چې دا خراب شي نو دی بستا ناشکری کوي الله پاک وته چې زملعون د هغه په بدن می د هم تسلط درکو چې سدي خوخه هغه سره کوا البته د هغه په جبي او په زړه کې بستا کار نه دی راغې د ایوب علیه السلام د دې پوزي په سوري کې یو پوکې وو چې د هغې د وجنه د ایوب علیه السلام په وجود باندې ننکې راوخته غومبه کې چې ورته وي ورو دا وجود چې د پړسېدو د دانو ډک شو خو دلته بعضې خلک وایي چې د هغه په وجود کې چینجي شي دا خبره غلطه ده ځکه د پیغمبر د شان سره دا خبره دا مناسب نه ده دا اسی اسرائیلیات دي اسی منګړت واقعات دي بیماری پر راغلی و خو چینجي پکې نه وشوي دا خبره غلطه ده نو بیمار شو بیا هم الله پاک ته چې سر په سجده پروت دی تر دې پورې چې څومره خلق و هغه ټول د خپل ځین لر کو چې تزر دي زنه ټول خلق چې د هغه ته بیزار شو خلکو د محلې نه وېستو د کلی نه وېستو راغې د یوونی د لاندې ځانه چوپړې راکړه او په هغې کې به پروتو او بیا به هم د الله پاک په عبادت کې مشغول ټول خلق بچی چې د هغې مړه شو مالک چې د هغه تباہ او برباد شو یو زنانه وسره پاتې و چې د هغې نوم رحمتو دا رده بیبي وه دې زنانه به د ایوب علیه السلام خدمت کو ډېر خیال به ول ساتو تر دې حده پورې چې بیماری دنه وجود ته داخله شوه او د ایوب علیه السلام چې د دې حد ته ورسېدو چې د عبادت نه ویستو نو شیطان خپل کار نه پرېږدي په دغه حال کې چې د هم د الله پاک شکریه ادا کړې ده الله پاک عبادت یې کړی دی د الله پاک عبادت یې نه دی پرېښودی نو یو ورځ د بیبي رحمت د ایوب علیه السلام په لاره روانه ده شیطان ملعون ورته په لاره کې د ځان نه حکیم جوړ کړی دی نو دی ورته ووی دی شیطان ورته ووی چې څه کې نو دی ورته ووی چې زما داسې یو خاوند دی او هغه داسې بیمار دی په دې شیطان ورته ووی چې زه به علاج وکم لیکن زه تاله یو دوایي ورکوم ستا نه څه قیمت هم نه اخلم خو چې کله ته دا دوایي ویسې دا چې کله ته خپل خاوند له ورکې نو داسې به نه وی چې د الله پاک په نوم باندې داسې به وی چې زما په نوم باندې نو دغه زنانه چون کې تکلیف وته هغه دغه دوا راغسته دوایي او راغله د ایوب علیه السلام پس ایوب علیه السلام خواته چې راغله دوایي راوړه خبره وته وکړه نو ایوب علیه السلام وته غوسه شو او ورته وی چې دا شیطان دی
ګوره پیغمبر چې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په پوره زندګۍ کې د خپل ذات بدله د چانه نه اغوستی د خپل ذات باره کې د چا سره جنگ جګړه نه کړي لیکن چې کله به د الله پاک حکم ماتېدو یا به د الله پاک حکم چې د خلکو ذبح کوو وې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ به داسې غوسه راغله چې پچا کې دا جرأت نه و چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته وردېدلی وي نو انبیاء کرام چې څومره دي هغه چې د الله پاک حکم ماتېږي نو هغې ته په ټینګېدو ته تیار نه وي نو دی ډایرک غوسه شو او ورته ووی که زه خدای پاک جوړ کړم نو زه به تا سل لختې وهم نو که اوس دا د دې زمانې ښځه وی ورته به وي چې زه دله خدمت کومه تاله مزدوري کومه تر دې پورې راځي چې د ایوب علیه الصلاۃ والسلام چې د خلکو ته دومره نفرت شروع کوم چې دا بیبي به اطلاع د خلکو کره به مزدوري کوله روټۍ به ګټل او راوړل د خپل خاول نه به ورکوله نو کدا د دې زمانې ښځه وی نو هغې به ورته وی چې خدای دې نیکبخته پوهه که زه دې دومره خدمت کومه دومره خیال دې ساتم بیماری او زه چې دې ستا د شفا دپاره کوشش کوم او ته وی چې زه ښه شوی نو زه به دې سل لختې وهم لیکن هغه د دې زمانې ښځه نه وه هغه هم د پیغمبر بیبي وه نو ایوب علیه السلام چې دی دا بیا ورته ووی بعضې روایاتو کې راځي وایي دې ته ووی چې زما نه خپله لار جدا که ځم ما پسې مه راځه خپل شکل چې دی دا ما ته مه ښیم ایوب علیه السلام خپلې بیبي ته وي نو د ایوب علیه السلام بیبي د هغه ځای نه روانه شوه لاړه په دې کې ایوب علیه السلام دې حد ته ورسېدو چې د الله پاک د عبادت نه وتو نو الله پاک ته سر په سجده شو او الله پاک ته چې دې سوال وکوم چې ای خدای پاک ما ته لوی تکلیف را رسېدلی دی او خدای پاک تا ما ته نه دی را رسولی دا ما ته شیطان را رسولی دی نو خدای پاک په ما باندې چې د احسان وکړي زما دا بیماری چې دی دا ښه کړي روایتو کې راځي چې په ایوب علیه السلام دا بیماری چې وه دا ورځ 2-3 میاشت کال 2 کاله 3 کاله 10 کاله دا نه وه دا پوره 19 کاله بیماری په ایوب علیه السلام تیره شوې ده لیکن په دې 19 کاله کې د هغه د خولې نه داسې خبره نه ده وتې چې هغه د ناشکرۍ خبره وي په دې 19 کاله کې هغه هم د الله پاک عبادت کړی دی ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي چې نیکان خلق کله دي په دې چې کله یو مصیبت راشي الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون دیو په مصیبت صبر کوي او په بدانو خلکو چې کله مصیبت او تکلیف راشي نو دی پر یادونه کوي چغې وباسي او چې دی د الله پاک ناشکري کوي چې خدای پاک سب دې ذل دلیم نعوذ بالله او نیکانو خلقو باندې چې دی نبی علیه السلام فرمایي څومره بنده چې الله پاک ته څومره نږدې وي څومره نیک وي الله پاک چې دی هغه له دومره تکلیف ورکوي دا ولې ورکوي د ده څه ګناه نه وي بلکې الله پاک د دې په ذریعې سره د درجات چې دی هغه بلندوي بهرحال ایوب علیه السلام الله پاک ته سر په سجده شو چې خدای پاک ډیر تکلیف را تر ورسېدو لاس مې نه چوتو لیکن وز ستا د عبادت نه وزم د دې وجه نه چې تا ته تکلیف کوم په ما باندې چې دی رحم وکي او زما د بیماری چې دی ختم کړي فورا الله پاک حضرت جبرئیل علیه السلام راولېږو چې کله جبرئیل علیه السلام الله پاک راولېږو د ایوب علیه السلام خیخ په چې دی د ځمکې له راوتړله د هغې سره الله پاک د یخو بوی وچینه چې دی هغه جاري کړه بیا جبرئیل علیه السلام د ایوب علیه السلام دا ګزخ په ونیوله د ځمکې له چې دی راوتړله د هغې سره الله پاک د ګرمو اوبو چینه جاري کړه بیا ایوب علیه السلام راپاڅېدو په دې یخه چینه کې چې دی غسل وکړو او بیا یې د هغې اوبه وڅښلې نو الله پاک ورته شفا ورکړه تر دې پورې راځي چې الله پاک ورته هغه ځواني هم را واپس کړه او الله پاک ورته چې دی دلته یو کټ پروت و الله پاک ورته یو بستره راولېږله روغ وجود یې ورته ورکوم کپړې راغلې د کپړې واغوستې په کټ کې کېناستو یو تاج ورته الله پاک راولېږو هغې ورته په سر نو هغه بیبي چې کله د ځان نه وشړله او هغه په لاره روانه وه هغې په لاره کې دا سوچ کو چې خدای پاکه دا مې څه چلو کو زما خو بیمار خاوند دی د هغه خو نور څوک هېڅ څوک هم نشته هسې نه چې درندګانې رانه ونه خوري د هغه ځای نه راواپس شوه
او چې کله را واپس شو د غزې ته راغله دغه چمپړی ته راغله ګوري خاورې نشته او په کټ کې یو روغ رمت سړی ناسته چې د هغه خولي جامې دي خولي تاج په سر کړی دی نو دا دی خو ته نه کتل ځکه دا د پیغمبر بیبي وه نو دی اخوا کتل او په جړا شوه نو ایوب علیه السلام ورته وی چې بیبي ولې جاړې خیر شسی چلې دی ورته وی زما داسې یو خاوند دلته پروت و بیمار و وجود خراب شوی او چې دی هغه به شرمخان او سسیس خوړلی د هغه پسې ګرځم نو ایوب علیه السلام ورته وی چې تخپل خاوند پیژنې د هغه د ځوانۍ حالت ته یاد دي او چې کله ایوب علیه السلام دا خبره وکړه نو رحمت بیبي د ایوب علیه السلام هغه لره وپېژندو چې دا زما خاوند دی غاړې باسله بیا ورته ټوله واقعه بیان کړه چې داسې الله پاک ته مې چې د سجده وکړه الله پاک ته مې دعا وکړه او الله پاک ته مې چې خدای پاک په ما ډېر زیات تکلیف راغلی او په ما خپل رحم چې دی هغه وکړي الله پاک جبريل عليه السلام راولېږو دا چې نه راښکاره کړه دا هر څه ماته راغلل او زه الله پاک چې دی اقه شانتې جوړ کړم تر دې پورې راځي چې الله پاک وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب و تر دې پورې چې الله پاک ورته دغه اولاد او مال او جیدات څومره چې تباه شوي وو هغه ته الله پاک دوباره راژوندي کړل او دوباره ورته ورکړل او په دې باندې نه بلکې الله پاک په د مولا خانو باران وکړو د سرو زرو د مولا خانو چې کله به الله پاک د مولا خانو باران کوو نو ایوب علیه السلام به کله اخواتلو کله به دی اخواتلو او د مولا خان به راغونډول نو الله پاک په وحی نازل کړ چې اے پیغمبر دا تسکه تعالی مالک مال در کړی دی تما چې د غنی نه پیدا کړی چې تدا راغونډې نو ایوب علیه السلام عجیب جواب ورکو چې اے زما رب زه د دې پسې منډه نه واهم چې د مولا خان راغونډ کم بلکې زه د دې پسې منډه واهم چې په دې کې ستا رحمت په ما وریږي چې زه دا رحمت راغونډ کم نو دا ایوب علیه السلام د الله پاک پیغمبرو شیطان ډیر کوشش وکړو لیکن هغه ته په هیڅ صورت کې شکست ورنکو هغه چې په خپل ځای باندې پاتې شو د الله پاک شکریا ادا کا ولس کاله په هغه باندې دا تکلیف تیر شوی دی ولس کاله په دې ولس کاله کې هغه چې دغه ګلې نه دی کړي شکوي نه دی کړي فریاد نه دی کړي بلکې هر ټیم د الله پاک په عبادت او ذکر کې مو مشغولو دا نبی علیہ السلام فرمایي چې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل چې په دنیا کې د ټولو نه زیات تکلیفونه چې راځي نو هغه په پیغمبرانو باندې راځي ځکه دا د الله پاک خوښ مخلوق دی په مقدس مکه باندې او د هغې نه وروسته چې بیا تکلیفات راځي دا په صالحانو نیکانو باندې راځي او د هغې نه وروسته چې څوک په څومره درجه الله پاک ته نږدې وي په هغه باندې دومره تکلیف راځي دا تکلیف د دې دپاره راځي ځکه الله پاک فرمایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دا خلق دا ګمان کوي چې دی به ایمان راوړي او دی وایي چې مونږ مؤمنان یو مونږ به په دې باندې ازمیخ نه کوو په دې به امتحان نه کوو نو په چا چې څومره امتحانات راځي دا دومره الله پاک ته نږدې وي نو دا د ایوب علیه السلام کامل صبر او الله پاک چې په قرآن کریم کې د صبر کوونکو تعریف کوي صفت بیانوي ان الله مع الصابرین بل غټه خبره دا ده چې صبر کوونکو سره الله پاک چې هغه مرګره دی نو الله پاک دې ممتاز ته چې په مصیبتونو باندې د صبر توفیق را نصیب کړي الله پاک دې ممتاز ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق